فصل فی قسمت الترکات بین الورثة والغرماء. فصل دے په بیان د تقسیم د ترکې کې په مابین د وارثانو او قرضدارانو کې. ورثه د وارث جمع ده، غرما د غریم جمع ده. اصل خبره دا ده چې وارثانو باندې کله ترکه تقسیمیږي، دا په هغه صورت کې تقسیمیږي چې د قرضدارانو نه څه پاتې شي. نو د قرضدارانو او د وارثانو په منځ کې د ترکې د یو ځای تقسیم هیڅ صورت نشته. لہذا د والغرما دا ټکی غلط دی. البته بعض شارحین ویلي دي چې دا و په معنا د او سره دی، یا بعض نسخو کې او هم شته. نو کوم نسخو کې چې او شته بیا څه اعتراض نشته، او کوم نسخو کې چې واو نشته نو الته او نشته نو واو په معنا د او سره دی. نو فصل دی په بیان د قسمت د ترکې کې په مابین د ورثو کې به ترکه څنګه تقسیمیږي، اول غرما یا د قرضدارانو په منځ کې به ترکه څنګه تقسیمیږي. جدا جدا تقسیمونه دي. هلکه تاسو په دې خبره پوه شئ. هلکه ترکې او د تصحیح په منځ کې هم دغه نسبتونه یا به مباینتي او یا به تداخلي یا به توافقي. هلکه په پوه شئ، یا به تماثلي یا به څه کېد. واذا كان بين التصحیح والترکة مباینة، چې کله د تصحیح او د ترکې په منځ کې مباینت یعنی نسبت ته تباین، نو فضرب سهام کل وارث، ضرب ورکه سهام د هر وارث ته د تصحیح نه فی جمیع ترکه په ټوله ترکه. ثم اقسم المبلغ، بیا تقسیم د مبلغ وکړه په تصحیح. مثال دا د بنتان و ابوان او ترکه سبعة دنانیر وروپی رک سړی مرش دو بنتې پاتې شوې، یو ته اب پاتې شي، یو ته اب ته سدس دی. د بنتانو دپاره سلسان دي. څه دي؟ سلسان څو دي؟ څلور دي. دوه او یو دیت او یو دیت، نو شپږ شو که نه؟ صحیح، ټیک شو. او دې مړي نه چې کومې روپۍ پاتې شوي ترکه هغه 7 دیناره دي. 7 دیناره دي. نو چې یو روپۍ دوی له یو دینار ورکړو نو څو پاتې شي؟ یو پاتې کېږي که نه؟ نو اوس به وګورو چې د تصحیح او د ترکې په منځ کې کم نسبت دی. نسبت د تباین دی. داسې به وکړو چې راوبه لګېږو او چې هر فریق ته کم پیسې رسېدلې دي، د هر وارث ته چې کمې پیسې د تصحیح رسېدلې، هغې له به ضرب ورکړو په ټوله ترکه کې. نو د دې بنتو څو رسېدلي وو؟ 4 له به ضرب ورکړو په ټوله ترکه کې چې 7 دي. نو 4 له ضرب ورکړه په 7 کې څو شو؟ داسې به ولیکې 4 ضرب 7 نو څو شو؟ 28. 28 به اوس تقسیم کې په دې تصحیح باندې په شپږو 28 به تقسیم به کې بچا په شپږو، نو څو به ورسي؟ هلکه 28 چې په شپږو تقسیم کې څو رسي؟ څو رسي؟ څو؟ نه کنه دا ګورئ ګورئ ګوانته راځي 28 تقسیمې
شپږ راغلی 4.66 466 خدا خو 466 شو دا به پرېږدي دا خو ټوله شو د وعدې و بنتې ته څو رسېدلې وي 2000 ورکه په اوو کې 14 او 14 تقسیم که اوس په شپږو 2.33 نو دا ورته ورسېدې 14 تقسیمې څو شپږ مساوي څو 2 او اشاریه 33 درېیمه حصه ده د روپۍ درېیمه ده درېیمه داسې به یې لیکئ صحیح شوه دلته چې څلور دی په اوو کې ضرب کړې نو 28 وي 28 دی په شپږو تقسیم کړې نو دا رسیږي دا څلور روغې ورسېدلې او دا دغه ورسېدلې داسې ورسېدلې 2 د شپږو دلته یو سلس و دلته 2 سدسه دي خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي دلته د مخکې د روپۍ درېیمه حصه ورته ورسېدله او اوس چې روپۍ شپږ حصې کې د هغې 2 حصې ورته ورسېدلې نو دا هم سلس هلکه پې پوه شئ پې پوه نه شئ یا داسې 2 سلسه پوه نه شئ پوه شئ دا 2 سلسه اوس په دې 2 تقسیم که نو دا به رسي ورته یو ته به دا رسي هلکه پې پوه شئ تاسو چې نه پوهېږئ په دې حسابونو نه زه څه وکړم یا به راواخلو د دې مور څو روپۍ دي په تسې کې دې له ضرب ورکړه په ترکه کې په اوو کې ضرب یې وشوې اوس تقسیم که په شپږو نو څو رسي دا رسي ورته یو روغ رسیږي او د یوه اومه رسي بس دا رسی کنه 1.8 دا اومه حصه یو روغ رسی او د بل اومه رسی سبع پوه نه شئ ګورئ کتاب ته تاسې وګورئ چې کله په مابین د تسیې او ترکه کې مباینت دي لکه تسیې شپږ دي او ترکه 7 دي مباینت شه فاضرب ضرب ورکه سهام کل وارث نه حصې د هر وارث ته د تسیې نه پی جمیع ترکه په ټوله ترکه کې وو کې ضرب ورکه ثم اقسم المبلغ بیا تقسیم کا مبلغ یعنی چې کم حاصل ضرب ته په تسیې مثال دار بنتان و بوانی سړی مړ شي 2 لوریان او 2 پلا مور او پلا پاتې و ترکه 7 دنانې او ترکه سو یو دینار هلکه پې پوه شئ وإذا كان بين التسيح چې کله په مابین د تسیح او د ترکې کې موافقتي نو فضرب سحاب کل وارث ضرب ورکه سهام د هر وارث ته د تسیح نه په وفق د ترکه کې ثم اقسم المبلغ بیا تقسیم کا مبلغ په وفق د تسیح نو خارج به نصیب د دې وارث چې په الوجهین په دواړو وجو کې یلکه داسې چلو که نه سړی مش ختم کړه څوک مړ شه ښځه مړه شو یو جده پاتې شو او 2 چې کوم دی خویندې پاتې شي او اخت هلکه پې پوه شي دا مسله به د څونه کېږي شپږو نه به کېږي ځکه زوج ته نصف دی
او جدی ته سدس دی مسله به د شپږو کې دته نسب درې دی دې ته سدس دی او دې ته سلسان دی سلسان څو دي څلور دي څلور یو یو ته دوه دوه نو څلور او څلور اته شو مسلې اوله وکړه چاته شپږو نه اتو ته اوله وکړه اوس داسې چل به کوو که نه او پیسې څو پاتې دي د دې ښځې نه 12 روپۍ 12 دیناره نو اوس داسې چل دی چې د دې تصحیح چې اته دي او د دې ترقی په منځ کې توافق دی او توافق به نسب دی ځکه دوه عدد داسې دي چې دوه عدد دا ختمی دا دغه راکړه دوه عدد ختمی دواړه تاسې به پوه شئ توافق یې په څه کې دی توافق یې په څه کې دی دوه ختمی یا لکه توافق یې په ربع کې دی توافق یې په څه کې دی ربع کې ولې ځکه څلور اته دوه کرته ختمي او 12 درې کرته ختمي نو ربع د دغه به راوالي د تصحیح ربع دوه ده او د دې د ربع څو ده درې ده نو څه به وکړي نو سهام د هر وارث ته به ضرب ورکړي په وفق د ترکه کې وفق د ترکې څو دی وفق د ترکې درې دی که نه ربع د ترکې درې ده که نه ته چې پې پوه شئ بیا به مبلغ چې تقسیم کې په دغه باندې په وفق د تصحیح باندې لکه نه پوهېږئ نو زه به څه وکړم نو ما وفق د ترکې 3 روپۍ دی ګورئ وفق د ترکې 3 دی او وفق د تصحیح څو دی 2 دی نو داسې چل به وکړي ما ته غوږ ونیسئ نو د زوج ته څو رسېدلي دي 3 ته ضرب ورکړه په 3 کې څو شو 3 ضرب په 3 کې ورکړي شپږ شو که 9 شو اوس به دا بیا مبلغ شه دا 9 مبلغ شو دا تقسیم که په وفق د تصحیح چې 2 دي 9 په 2 تقسیم کې څو شو 4 نیم شو نو د 4 نیم به د دې شي 4 نیم شو د جدي څو یو له تصحیح ورکړه په وفق د تصحیح کې 3 کې 3 شو 3 بیا تقسیم که په وفق د تصحیح نو 1 نیم شي پیسې به 1 نیم شي د دواړو وختو څو څلور ضرب ورکړه په وفق د ترکې کې 3 کې څو شو 12 شو او 12 بیا تقسیم که په وفق د تصحیح څو شو شپږ نه کړل مجموعه د دواړو شپږ شو خو د یوې دوه وکړه 2 ضرب ورکړه په وفق د ترکې کې څو شو شپږ بیا تقسیم که په وفق د شی یوې ته 3 شو خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شئ هلکه تاسو په دې خبره پوه شئ ګورئ کتاب ته اوس وګورئ اوس به پې پوه شئ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ چې کله په مابین د تصحیح والترکة ترکه کې موافقتي فضرب ضرب ورکړه سهام کل وارث حصې د هر وارث ته د تصحیح نه ضرب ورکړه فی وفق ترکه په وفق د ترکې کې ثم اقسم المبلغ بیا تقسیم کا مبلغ علی وفق تصحیح په وفق د تصحیح باندې فالخارج حاصل ضرب چې سراوت نصیب ذلک الوارث دا حصہ د دې وارث ته په وجهین په دغه دواړو وجو کې یعنی د توافق او د تباین او د توافق په دواړو وجو کې هاذا لمعرفت نصیب کل فریق دا د پیجندلو د حصے د هر یو فرد تا خو د هر فرد پیجن اما لمعرفت نصیب کل فریق منهم هر چې پیجندل د حصے د هر فریق دی د دوی نه نو فضرب ما کان الک په پوي شي بیا فریق جی کنا
فریق لکه پنځه جدات او یوې جدي ته به څو رسېږي. فضرب ضرب کا ما کان لکل فریق، هغه چې رسېدلي هر فریق ته د اصل مسلې نه په وفق د ترکه کې. ثم اقسم المبلغ، بیا تقسیم کا مبلغ په وفق د مسلې. ان کان بین الترکتی، که ما بین د ترکې او د مسلې کې موافقتي. و ان کان بینهما، که د مسلې او د ترکې په منځ کې مباینتي، بیا فضرب فی کل ترکتی، ضرب ورکه په کل ترکه کې. ثم اقسم الحاصل، بیا تقسیم کا حاصل په جمی مسله کې. پر خارج نصیب ذالک الفریق، خارج نصیب د دې فریق دی په وجهین په دوړ. کله مبالغه خو کې موافقت شه دا ختم کله مباینت شي. همدغه مثال دی ها، خلک فرق پکې مباینت مثال. ښځه مړه شوه، زوج ته پاتې شه، جده ته پاتې شوه او اخت ته پاتې شوه او اخت دوه ته خویندې پاتې شوه. مسله شپږونه ده، درې د ده، یو د ده، دوه د ده، دوه د ده، مجموعه د دې څلور. نو اته شو، تصحیح د چا نه شوه؟ اتو تعاول وکړو او ترکه د 1200 په ځای 9 روپۍ ده، 9 دیناره ده. نو د اتو د 9 په منځ کې کم نسبت تباین دی. اوس به څه کې؟ نو ضرب ورکا په هر ترکه کې داسې به وکړي، درې وکړه په ضرب ورکړي په 9 کې، ویش شو، ویش. بیا څه وکړه؟ نو بیا تقسیم کا حاصل په ټوله مسله. نو دا ویش وس تقسیم کا پاتو، ویش تقسیم کا پاتو، ویش چې پاتو تقسیم شي څو شو الکانو؟ 3.375 معنا پاو کم څلور، معنا څه شو؟ دا شی شو، دا شو 3.75 دی. صحیح شو؟ یعنی چې روپۍ څلور حصې شي، را لاندې حصې دي، په دې کې 3 حصې شوې، 75 3 حصې مې ورکړې که نه. خدای دې وکړي چې تاسو به پیسې ویئ که نه. کسرونه پېژنئ په لیکلو کې، د سکولونو کې دا شی نه ښیي. ها د جدي څو روپۍ وي؟ یوې ته ضرب په 9 کې ورکړه او 9 بیا تقسیم کا پاتو. اله 9 پاتو تقسیم کا 1.125 سمن شه، سمن اتمه حصہ شو، دا یوه او دا اتمه حصہ، اتمه حصہ دا شو. صحیح شو؟ ها دا اختینو 4 روپۍ وي، 4 له ضرب ورکړه په 9 کې څو شوې؟ 36 او 36 بیا پاتو تقسیم کا 4.5 نو 4 نیمې شوې، 4.5 داسې لیکل کېږي، دا 2 دي، نیم نصف. هلکه پې پوه نه شئ تاسو، پې پوه شئ؟ 4 په ځای 4 نیمې دې ورکړي، نو دا به اوس 75.25 به کېږي. یوې ته ضرب ورکړه په 2 کې، 2 ته ضرب ورکړه په 9 کې څو شي؟ 18 پاتو تقسیم کا 2.2 شوې. هلکه اوس خدای دې وکړي چې پې پوه شي، چې نه پوهېږي نور زه څه وکړم.